أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 20 آیات نمبر 159 160 دو آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت وی یقینا هغه کسان فرقوا دینهم چې د هغوی چې دی نو هغه جدا کړو، اختلاف پیدا کړلو په خپل دین کې. وکانو شیعا لست منهم فی شیء او هغو شولې ډلې ډلې ته د هغوی نه چې دی نو په څه حساب څه تعلق کې نه یې. یو قرات متعلق چې دی نو هغه فارقو دی، نو بیا به معنی شي چې دی نو پرېښودلو دین خپل. نو دا دواړه خبرې چې دی نو هغه دواړه قراتونو متعلق معنی چې دی نو هغه صحیح کېږي، ځکه چې د هغې دین کې خپلې ډلې پیدا کړي نو هم یې دین پرېښودو، او فارق الدین چې دین پرېښودلی شي نو بله ډله چې دی نو هغه اختیارېږي نو هم یې د قمانه راله. نو ځکه الله وی ان الذین فرقوا آی کسان کوم چې اختلاف پیدا کړلو پرېښودلو دین. اوس دا څوک ولو؟ نو دې متعلق چې نو هغه ذکر کړي دا د مکې مشرکان هم ولو. دی هم چې دی نو هغه بت پرستی شروع کړله، پرشتو ته چې دی نو هغه د الله پاک لوریانې ویل شروع کړلو. مختلف ډلې په دې کې جوړې شولې. بعضې حضرات وایي چې د دې نه مراد یهود او نصاره دي. مختلف حدیثو کې د هغې چې تذکره ځای مفهوم او خلاصه دا ده چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلو چې بني اسرائیلو کې چې دی نو هغه د اویا ډلې وي، نو په هغوی کې یو اویا ډلې وي، نو په هغې کې اویا ګمراه وي، یو چې دی نو هغه په هدایت و. نصارو کې چې دی نو هغه دوه اویا ډلې شولې، یو اویا چې دی نو هغه په ګمراهۍ باندې، یو چې دی نو هغه په هدایت وله. زما په امت کې به هم چې دی نو هغه درې اویا ډلې جوړېږي. په دریو اویا ډلو کې چې دی نو دا یوه ډله به دا په دین په هدایت باندې وي او دا باقی چې دی نو هغه په ګمراهۍ. حضور علیه الصلاة والسلام نه چې دی نو هغه تپوس وکړی شولو د الله رسوله دا به کومه ډله چې هغه په هدایت باندې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل ما انا علیه و اصحابی، هغه ډله چې په کومې باندې زه یم او زما صحابه دي، یعنی زما او زما د صحابو په نقش قدم باندې چې دی نو هغه چلیږي، دغه ډله به کامیابه کامرانه به دا به چې نو هغه نجات مومي. باقی د دینه چې دا څومره دی نو دا د هغه ناکام دي. نو اوس الله رب العزت هم دغه وایي ان الذین فرقوا دینهم. نو ګوره دینه مراد هغه فرقې والا مراد دی. عام چې دا کم خلک اکثر دا کوي چې نو هغه مسلمانانو عام ته ډلې ذکر کوي، دا ګوره د کم علمۍ چې نو هغه علامت دی. بعضې خلک او بیا چې نو هغه کم کس د دین نه بیزاره دی، په دین عمل نه کوي، نو دی اکثر پکې دا خبره هم کوي یو مولوي صاحب یو سوی، یو ډله بل سوی، بل چې نو هغه بل وایي. نه حضرت وال چې دی نو هغه ذکر کولو وی چې تاسو کې وګورئ دا خلک چې نو په دوکان کې تاله پیسې رالي څومره نمونې درلولې، ته په هغې کې څنګه خوښې، ښه شی پکې څنګه پیژنې، جامو کې د لمونې راوالي ښه پکې څنګه خوښې، خوراک شیزونو کې د چې دی نو هغه مونې راوالي ښه پکې څنګه خوښې. په هر شي کې چې نو هغه ښه او بد پیژنې، خو چې کله دین له راشي نو ته بیا سوی چې زه ښه او بد پکې نه پیژنم. دا محض چې نو هغه بانه ده. او بل دې کسانو ته په یو په بل باندې د ګمراه چې نو هغه قصه کول ګوره دام خطا ده. دینه مراد هغه کسان دي چې د هغوی بنیاد خطا وي. دا به یو خبره یاد ساتئ چې همیشه د هرې ډلې د هغې بنیاد چې دی نو هغه ښودونکو ته کتلی شي چې د دې ډلې بنیاد چې دی نو هغه چا ښودلی دی، او بیا چې د دغې ډلې بنیاد چا ښودلی وي نو دغه سړي د دغې کسو د دغه عقیده او نظریې چې دی نو هغه څنګه وله. اوس که چېرته د دغې کس عقیده او نظریه دا چې دی نو هغه خطا او ګمراه وه،
د قرآن او د احادیث چې نو هغه په مخالفت وره نو د دغه باندې کاربن کېدل په دغه باندې چلیدل دغه میشن بول دا چې نو هغه ګناه دی ولی ځکه دا د هغه خبرې د هغه سړی چې نو هغه تایید کیږي بیا دغه سره وګورئ ګوره څومره چې هم ډلې دا کیږي د ما تاسو ته دغه ته وکتلې وروستو خلک په دې کې خم کې دی شي نیکان په کېم کې دی شي صالحان هم کې دی شي د دې په کارونو کې چې نو ښه کارونه هم کېدلی شي لکه مثال په طور کې مکې مشرکانو بنیادي عقیده سو عمر ابن لوی چې نو هغوی بنیادي عقیده یې ښودې وه د کفر او د شرکو د بوتانو د غیر الله نه چې نو هغه د غوښتو مخکې څو پیرې تفسیر کې تیر شوي هم دی او کله به چې د هغوی خبره کوله نو څه به یې کوله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الیاذ بالله چې نو هغوی ګوره صله رحمي پرېښودې مکې نه تښتېدلی دی هجرت یې کړی دی د بیت الله شریف خدمت یې پرېښودی دی حاجیانو له یې اوبس کول چې نو هغه یې پرېښودی دی او مونږ ټول چې نو هغه دا کارونه کوو نو دې ځان ته په دغه باندې چې نو هغه ښه نسبت کولو خو بنیادي خبره چې نو هغه سره بنیادي خبره د عقیدې ده چا چې ښودې ده کوي لکه زما مثال په طور کې یو داسې دلته وویمه شیعو ته وګورئ د دې ډلې بنیاد چا ښودی شیعو ډلې بنیادو د عبدالله بن سبا ښودی چې په اسلام کې د ټولو نه وړاندنۍ فرقه چې نو هغه دوی پیدا کړې ده وس عبدالله بن چې نو هغه سبا دا اصل کې یهودي ولو بیا چې نو هغه د په یهودیت کې د دین اسلام د مسلمانانو داسې برسر عام مخالفت نشو کولی نه یې ورسره قوت او طاقت ولو نو سره دلایل چې نو هغه ولو نو چې د سره نه قوت او طاقت او نو سره دلایل ول د نشول کولی نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې نو هغه په بصره سره التزام مرکز جوړ کو هغه زینب چې نو طریقو کول خو عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ډیر کړک ولو هغه به فتنه چې نو هغه به نه پرېښودله چې فتنه به راتوتېده هغه به د مخې سره ختموله نو دې 10 کاله په دغه دور کې پاتې شوي خو دې سه اغاز د خپل چې نو ادای نه دی کړی میشن بیا چې کله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ رالو نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ډیر زیات نرم مزاج دغه په مزاج او طبیعت کې نرمي چې نو پراته وه په دغه دور کې بیا دې رورو چې نو هغه سر راوچت کو بیا په هغې کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ ترز وی مروان ابن حکم نه هم څه غلطیانې وشوي دا څو غلطیانې ونیولې او په هغې باندې دوی سر راوچت کو ان تر دې چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغې شهید هم کړلو نو دغه نه بیا دغه روافض او شیعه جوړ شو نو ما ځکه وی چې د هرې ډلې بنیاد ته ګورئ د دې بنیاد چا ښودی څنګه دا کېږي نو په دې کې به هغه کامیابي ده کم چې الله پیغمبر وی ما انا علیه و اصحابي چې په کمې زه زما صحابه یو او دې دور کې د هغه نو هغه تعبیر د علماء دیوبند نه کېږي ځکه په هغې کې د دین څومره چې هم شعبې دي هغه ټول سره د هغه منسلک دي هغه کې نو هغه جهاد فی سبیل الله دی کاغه دعوت او تبلیغ دی کاغه درس او خطابت دی کاغه امامت دی کاغه سیاست دی د دې ټولو ډلو سره چې نو هغه علماء دیوبند دغه قائل دی کاغه تصوف دی نو د دې وجه نه چې نو هغه دغه نجات والا ډله ده نور چې نو عادي استاد محترم مولانا بختي افسر صاحب نور الله مرقده هغه په کتاب په دې لیکلو نو هغه دغه 72 فرقې دغه چې د پشیو کې صرف برابرېږي نو الله رب العزت وی دی چې نو هغه د قوکړلو انما امرهم الى الله الله ته وی چې نو هغه په دې کې نه استاد دې سر سواسته چې نو هغه نشته د دې امر د دې حکم د دې معامله الله تعالی ده ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به هغه الله دې ته خبر ورکړي په هغه څه چې کم دوی کوي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها الله وی چې راتلو کول په نیکۍ سره دا هغوی سره بلس چند چې نو هغه دوی ته میلایږي نو دا دلته چې نو هغه د حسنه نه څه مراد دی نو بعضې حضرات وایي کلمه طیبه دی مراد دی او دویم چې نو هغه د حسنه نه هر نیک کار چې نو هغه دی مراد دی نو وایي څوک چې نیکي وکړي خو نیکی کول نه الله وی من جاء راتلی په دغه نیکی وکول دغه نیکی د کولو نه وروسته محفوظ کړله دی وساتله د دې حفاظت وکړلو نو الله وی کله چې دا سړی بیا منګله په دغه نیکی سره رالو فله 10 امثالها الله بدله د دې لس چند چې نو هغه ثواب ورکړي ومن جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها چا چې ګناه وکړلو دا ګوره د الله څومره رحم دی په یو نیکۍ باندې لس چنده ثواب ورکوي
او دای څومره عدل دی چې ګناه د انسان نه یو وشو نو د هغې سزا صرف په یو باندې ورکوي. ومن جاء بالسیئة دې سره هم دغه وکړل که یو سړي توبه وباسله نو توبه وباسلو سره ګناه چې دی نو هغه ختم شلو فلا یجزا الا مثلها نو هغه ته به سزا نه ورکولی کېږي مګر د هغې په یو مره وهم لا یظلمون په دوی باندې به ظلم چې دی نو هغه نشي کولی. یعنې داسې به نه وي چې نیکي ډېره کړې او ثواب وله کم ورکړی شي یا چې دی نو ګناه یې لږ کړی او سزا چې دی نو هغه وله ډېر ورکړی شي. الله وایي په دوی باندې به دا نه کېږي. موږ ته د الله پاک صحیح پوهه نصیب کړي. ان الذين بشکا کسان فرقو چې هغوی اختلاف پیدا کړو دینهم په خپل دین کې وکانو او شول شیعا ډلې ډلې لست منهم نه یې ته له دوی نه فی شیء په څه حساب کې انما امره بشکه چې دی نو معامله د دوی الی الله حواله د الله ته ثم ينبئهم بیا به هغه خبر ورکړي دوی ته بما په هغه څه کانو یفعلون چې دوی به کولو. من جاء بالحسنة چا چې راتله وکړل په نیکۍ سره فله د دې دپاره اشر امثالها لس چنده د هغې ثواب بدل دی. ومن جاء بالسیئة یو څوک چې راتله وکړې په بدۍ سره فلا یجزا نو هغه ته به سزا ورنه کړی شي الا مثلها مګر په هغې په مثل د هغې مره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم ونه کړی شي.